أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. مخکې آیت مبارکه کې وفرمایل اتريدون ان تهدوا من اضل الله. تاسو دا اراده لرئ چې دوی با هغه څوک چې الله تعالی گمراه کړي دي هغوی ته تاسو هدایت وکئ، هغه تاسو په لاره کئ. نو دی آیت مبارکه کې فرمای چې تاسو د هغوی د هدایت او لار ته د راوستو اراده لرئ، حالانکه د هغو ارمان دا دی چې تاسو به کله کافران کیږئ، هغو خو تاسو ته راوړي نه. البته دا کوشش کوي چې تاسو د ځان سره یو شان کی کافران کی، ځکه چې د هغوی خیال دا دی چې دوی ناپوهه دي، د خپل دنیا پیدې ته نه ګوري او د دین په نوم باندې خپل ځان قرباني. نو دوی د ستاسو د کفر ته د اړولو ارمان دي. ودو غواړي دوی لو تکفرون کاش چې تاسو کافران شئ، کما کفرو لکه څنګه چې دوی کافران شوي دي. څنګه چې دوی هغه مفاد پرستی ته ګوري، دنیا پرستی کوي، ماده پرستی او پیدې ته ګوري، نو دوی وایي چې تاسو هم دغه شانتي شئ. فتکونون سوا، نو تاسو به یو شان شئ. دا د کافرانو منافقانو دا د هغو ډېر غټ ارماني چې هغو دا غواړي چې دا مسلمانان دا زموږ په شان مفاد پرسته او زموږ په شان کافران شوي چې مونږ یو شان شو. د دې غرض دپاره هغو خپل پوره وسایل او صلاحیتونه په دې باندې لګئ. نو فرمایي چې فلا تتخذوا منهم اولیاء، نو تاسو منسئ د دوی نه دوستان. یوی تعلقات د هر مسلمان ملک د غیر مسلم ممالکو سره تجارتی تعلقات یا نور سفارتی تعلقات دا خامخای، نو دې ته دوستانه نه وای، دې ته تعلق وای. دا ساتلی شي، معاهدې کولی شي. یو دوستانه تعلق دی، نو دا د کافرانو سره منع دی. یو غلامی ده، مونږه ملک عاجز چې دی خو په غلامۍ کې اخته دی، خو د دوستانې نه او د تعلقاتو نه ډیر مخکې تللی دی. خو د یو ظالم او د یو قاتل داسې تعریفونه کوي چې هغه کافر په خپله حیرانې چې خدای پاک ما یې چل کړی چې دی زما دونه صفت کوي. او نور کافران هغوی په خوله لاس ایښودی چې دا
څګړي وړي وای. نو یو دا صورتحال دی. نو دا هم دغه منافقین دي، دوی خپل ایمان پوخا خرڅ کړی دی او د دوی دا کوشش دی چې د عوام با د ایمان نه څنګه خلاصيږي، د عوامو د ایمان نه د خلاصولو برپور کوشش کوي. نو فرمایي چې تاسو د دوی سره دوستانه مکوئ حتی یهاجروا فی سبیل الله، تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي د الله تعالی په لار کې. مخکې آیت کې مونږه تذکره کړې وه چې په مؤمنانو کې چې دا کم دوه ډلې جوړې شوي د منافقانو په باره کې، نو دې کې یو قول دا دی چې دا هغه کسانو چې په غزوه احد کې د میدان جنگ نه واپس شول او وی مونږ جنگ نه کوو، دا باره کې صحابه وی چې دا کسان کافران شو او ځینو وی چې نه دوی کلمه وی کافران نه دي. نو که د دې نه دغه خلک مراد شي نو بیا د هجرت نه مراد قتال دی. که دې خلکو چې کم ستاسو نه واپس شول د میدان نه، دې خلکو که جهاد شروع کو نو بیا دوی سره دوستی کولای شي. او که د دې نه مراد هغه بل خلک چې کم په مکه کې پاتې کېدل او د ایمان کلمه یې ویلې وه او هغوی به د کافرانو په لښکر کې د هغو سره مرسته کوله او د کافرانو خلاف هغوی ودرېدل نه، نو که دغه د مکې کسان تی مراد شي نو بیا د هجرت نه مراد هجرت کول دي. یعنی چې تر څو پورې دوی د مکې نه مدینې ته هجرت نه دی کړی نو تاسو دوی سره دوستی مه کوئ، دا بیا بې اعتباره دي. او هجرت یو معنی د ګناهونو پرېښودل هم دی، نو دا معنی خو په هر صورت کې مراد ده. که دغه منافقین دوی د خپل ګناه د نفاق پرېښودله بیا سره دوستی کوي. فإن تولوا، او کچری دوی مخ واړو یعنی منافقت پرې نه ښودو او د جهاد ته هغه د دین مخ واړو یا مدینې ته هجرت ونه کړلو، فخذوهم، نو نیسئ دوی، یعنی دوی کله چې ستاسو په دوی باندې لاس بر کېږي نو دا قید کولی شئ. د دوی قیدول ستاسو لپاره بیا روا دي. وقتلوهم، او وژنئ دوی، حیث وجدتموهم، چرته چې بیا مومئ دوی. ولا تتخذوا منهم، او منسئ د دوی نه، ولیا دوستان، ولا نصیرا، او نه مددگار. الا الذين يصلون، دې کې اوس دغه منافقینو یو دوه قسمه ذکر کوي. که فرض کیا منافقین دي او په داسې ملک کې پاتې کېږي چې د هغه ملک سره ستاسو معاهده ده د امن، نو هغوی ته تاسو بیا څه مه وایئ، ځکه چې د دغه ملک سره ستاسو معاهده ده او دغه خلک چې دا د دغه ملک افراد دي. یا هغه منافقین چې هغوی وس دس نشته دی، عاجزه دي، بې وسه دي، هغوی نه ستاسو سره جنګ کولی شي او نه د خپل قوم سره جنګ کولی شي د بې وسۍ د وجې نه.
نو دغه خلکو سره هم جنگ مکوئ. دا دوه قسمه خلک دې آیت کې جدا کړي دي. فرمای الا الذين مگر ها کسان یسلون چې دی یو ځای کېږي الی قوم د داسې قوم سره، یعنی دوی پاتې کېږي په یو داسې ملک کې، بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم او په منځ د هغوی کې میثاقون معاهده ده. دا اولنی قسم شو. دویم قسم د بیوسو ذکر کوي. او جاءوکم یا راشي دوی تاسو ته حسرت چې تنګي شوي دي صدورهم سینې د دوی ان یقاتلوکم ستاسو سره د جنگ کولو نه، ستاسو سره جنگ نشي کولی د وجې د بیوسۍ نه یا بزدلۍ نه، او یقاتلو قومهم یا د خپل قوم سره د جنگ کولو نه، د دې نه بیوسه دي. ولو شاء الله لسلطهم علیکم، الله تعالی فرمایي چې دوی ته تاسو بیا سموئ، ځکه که چېرې الله تعالی وغواړي نو دوی به په تاسو مسلط کړي، تاسو به عاجزه شئ او دا به زورور شي. فلقاتلوکم نو دوی به وجني تاسو. فإن اعتزلوکم نو که چېرې دوی ستاسو نه ډډه کوي، فلم یقاتلوکم او دوی ستاسو سره جنگ نه کوي، والقوا الیکم السلام او تاسو ته روغه اچي، ستاسو سره روغه کوي، صلح کوي، فما جعل الله لكم علیهم سبیلا نو بیا الله تعالی ستاسو دپاره په دوی باندې د جنگ دپاره جواز نه دی ګرځولی، تاسو بیا د دوی سره جنگ مه کوئ. ودو غواړي دوی لو تکفرون کاش چې کافران شئ تاسو، کما کفرو لکه څنګه چې کافران شوي دي دوی، فتکونون سوا نو شئ تاسو یو شان، فلا تتخذوا منهم اولیاء نو منسئ تاسو د دوی نه دوستان، حتی یهاجروا فی سبیل الله تر دې پورې چې دوی هجرت وکړي په لار د الله تعالی کې. فإن تولوا نو که چېرې دوی مخ واړو، فخذوهم نو نیسئ دوی، وقتلوهم وجنئ دوی حیث چرته وجدتموهم چې بیاومئ تاسو دوی لره، ولا تتخذوا منهم ولیا او منسئ د دوی نه دوستان، ولا نصیرا او نه مددگار، الا الذین مگر هغه کسان یصلون چې دوی یو ځای کېږي الی قوم د داسې قوم سره، بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم او په منځ د دوی کې میثاق معاهده ده، او جاءوکم یا راغلي دوی تاسو ته حسرت چې تنګي شوي دي صدورهم سینې د دوی، ان یقاتلوکم دا چې وجنګېږي دوی ستاسو سره، او یقاتلو قومهم یا جنگ وکړي د خپل قوم سره. ولو شاء الله که چېرې غوښتی وی الله تعالی لسلطهم علیکم نو مسلط کړی به وی دوی په تاسو باندې، فلقاتلوکم نو دوی به وجلی تاسو، فإن اعتزلوکم نو که چېرې دوی ډډه کوي ستاسو نه، فلم یقاتلوکم او جنگ نه کوي دوی ستاسو سره، والقوا الیکم السلام او غورځئ تاسو ته صلح، فما جعل الله نو نه ده ګرځولی الله تعالی لکم ستاسو دپاره علیهم په دوی باندې سبیلا لار د جنگ. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردګاره موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي، د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.